بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الأول في المرفوعات الأسماء المرفوعات 8 أقسام: الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر وخبر إن وأخواتها، واسم كان وأخواتها، واسم ما وللمشبهتين بليس، وخبر لا التي لنفي الجنس. مصنف چې کله پریخ شول د مقدمین نو شروع وکړه په مقاصد ثلاثه کې. موږ کتاب په شروع کې ویلي و چې د کتاب مشتمل ده په مقدمه او په درې مقصدونو باندې. ټیک ده کنه؟ نو مقدمه نه فارغ شول او شروع وکړه په څه کې؟ مقاصد ثلاثه کې. مقصد اول هغه د مرفوعات بیان کې ده. مصنف المقصد الاول في المرفوعات روړه. نو پهله تاسو د المقصد صيغه پیژنئ چې دې صيغه څه ده. نو المقصد کې دوه احتمال دي، یا خدا ظرف ده یا خود څه ده، اسم ظرف ده په معنی اراده کرنے کی جگہ، په معنی اراده کرنے کی جگہ، او یا دا مصدر میمی ده یعنی په معنی دی اراده کرنا. ٹھیک ده کنه؟ خو قدم ظرف وخلو او قدم مصدر میمی وخلو په دوړو صورتونو کې د دې معنا نه صحیح کیږي. په دوړو صورتونو کې د معنا نه صحیح کیږي. ویلې ځکه چې که ظرف جوړ کو نو معنا به شي पहली इरादा करने की जगह. वो कचरे मजदरी में वोखलू नो मनाबेशी पहला इरादा करना मरफू के बयान में या मरफू में. अवल सूरत के बमाना से शी पहली इरादा करने की जगह मरफू में. ठीक है कना? वो कचरे ते मजदरी में वोखली नो माना भी से पहला इरादा करना मरफूआत में है. पोश نو د دوړو صورتونو کې د معنی صحیح نه ده. نو جواب دا دی چې مقصد مظرفه مخستلی شو او مصدر می مخستلی شو. نو اوس که ظرف وخلو او که مصدر می وخلو نو په دوړو صورتونو کې دا حقيقي معنی کې نه ده استعماله. دوړو صورتونو کې دا خپل حقيقي معنی کې نه ده استعماله. پوښي بلکې د اسم مفعول په معنی کې ده. اسم معنی کې ده، اسم مفعول په معنی کې ده. ځکه چې ضابطه ده چې کله ظرف او مصدر میمی په خپل حقيقي معنی کې استعمال دیږي صحیح نه وي، نو دا یا د فاعل په معنی کې وي او یا د مفعول په معنی کې وي. ضابطه دا ده چې کله مصدر میمی یا ظرف په حقيقي معنی کې استعمال صحیح نه وي، نو دا بیا په څه کې استعمالیږي؟ دا د فاعل یا د مفعول په معنی باندې استعمالیږي. فاعلون یعنی مفعولون خا اسم فاعل یا اسم مفعول په معنی باندې استعمالیږي. نو په دې کې اسم ظرف مقصد یا مصدر میمی مقصد دا به مقصود په معنی باندې وي. المقصود اسم معنی کې به وي، المقصود په معنی کې به وي. ٹھیک ده کنه؟ پوښ په دې پر پوښ نو زمانہ سے شیم پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں. پوښی پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں. پوښ کنا؟ دویم ټکی فی المرفوعات ده.
فعل مرفوعات فی حرف جر ده، فی چه ده؟ و د ظرفیت ده پورا ده. څه ده پورا ده؟ ظرفیت ده پورا ده. ٹھیک شو کنه؟ او دا په دې باندې دلالت کوي چې مو ما بعد یا مو مدخول د مو د ما قبل پر چه ده؟ ظرف ده. ٹھیک ده کنه؟ فی دلالت کوي په دې خبرې فی ظرفیت ده پر شو کنه؟ یعنی دلالت کوي په دې خبرې باندې چې مو ما بعد مو د ما قبل پر چه ده؟ ظرف ده. پوه شئ؟ او ظرف و مضروب دا جدا ځان ته شون دي. ظرف ځان ته یو شی ده او مضروب بل شی ده. ٹھیک ده کنه؟ لکه الماء فی الکوز، الماء فی الکوز اوس ما ځان ته شی ده او به ځان ته شی دي او کوزه ځان ته شی ده. پوهېږې په خبره باندې که نه؟ ٹھیک ده که نه؟ نو چې ځان ته شی شو تو د المقصد الاول فی المرفوعات کې مقصد دا ځان ته شی شوله او مرفوعات ځان ته شی شوله ځکه چې مقصد ظرف ده. ٹھیک ده که نه؟ او مرفوعات مظروف ده. نو د فی راوړل په دې ځای کې داسې نه شوله، معنا یې غلطېږي. پوه شوې په خبرې باندې؟ نو جواب دا ده چې دې ځای کې د فی راوړل صحیح دي، خو البته د مرفوعات نه مخکې د مرفوعات کې الف لام چې کوم ده که نه، الف لام د مضاف په عوض کې ده. مطلب څه؟ چې د مرفوعات نه مخکې دې ځای کې مضاف محذوف ده. مضاف څه ده؟ محذوف ده. نو الف لام په عوض څه کې ده؟ مضاف کې ده. دا اصل کې ده المقصد الاول في بيان المرفوعات. المقصد الاول في بیان المرفوعات، مقصد اول د مرفوعات په بیان کې ده. نو اوس به خبره صحیح شي. اوس به خبره پوه شوې پې لا مو پې پوه که نه؟ ښه جي المقصد الاول في المرفوعات. مرفوعات څه شی ده؟ اوس ها څه بالو ده؟ مرفوعات جمع د مرفوعون ده او که جمع د مرفوعاتون ده. ٹھیک ده که نه جمع د مرفوعون اخیستلی شو او نه جمع د مرفوعاتون اخیستلی شو. ویلې مرفوعون جمع خو نشي کېدلی ځکه چې اخر کې الف پوتا دي مؤنث ده. نو پکار ده چې څه وایي؟ د مرفوعاتون جمع وایه. مرفوعاتون یې هم نشو اخیستلی. ویلې ځکه چې دا د اسم صفت ده. چې صفت ده او اسم مذکر ده او موصوف صفت کې څه پکار ده؟ مطابقت پکار ده. پوه شئ؟ نو نه څه شي جمع ده عمرانه؟ مرفوعون جمع ده او نه د مرفوعاتون جمع کېدلی شي. پوه شئ په خبرې باندې؟ نو جواب دا ده چې دا د مرفوعون جمع ده. چې شي جمع ده؟ مرفوعون جمع ده. ٹھیک ده که نه؟ ولې د مرفوعون جمع ده؟ ځکه د مرفوعون جمع ده چې دا صفت د اسم ده. صفت د څه شي ده؟ اسم ده. او اسم مذکر ده که نه؟ نو مرفوعون هم څه ده؟ اوس بیا بل اعتراض چې ښه چې د مرفوعون جمع شوله نو آخر کې الف و تا درغلي دي. الف و تا دا خو جمع د مؤنث ده. الف و تا څه چې کومه جمع رسي مؤنث سالم ا د څه شي ده؟ پکار ده چې دې جمع په واو په نون سره غلی وای. ٹھیک ده که نه؟ نو دې جواب دا ده چې کله یو مؤنث چې کله یو اسم، ٹھیک ده که نه؟ کله یو اسم داسې چې غیر عاقل وي. څه وي؟ اسم غیر عاقل وي نو هغې د مؤنث هغې د صفت جمع په الف و تا ذکر سي. سمې ته ووایي چې کله یو اسم غیر عاقل وي. ٹھیک ده که نه؟ نو د هغې د صفت جمع په الف و تا ذکر سي. لکه یوم غیر عاقل ده که نه؟ چې کله یو اسم غیر عاقل وي نو د هغې د صفت جمع په الف و تا ذکر سي.
لکه ای عمرانا ایام یوم څه شی ده غیر عقل ده که نه دې صفت خالیون رسي څه شی خالیون خو دې صفت جمع رسي خالیات رسي لکه الایام الخالیات الایام الخالیات روکو مرکر وداري چې وداري الایام الخالیات ٹھیک ده کنه یو مذکر ده کنه ها خو غیر کله پوهیږي نو ګوره ایام جمع د یوم ده کنه او خالیات جمع د خالیون ده څه شي خالیون نو دی غیر عقل صفت ده کنه نو یې جمع پالی په تاس کرغلې ده پوهیږي په خبره باندې نو ځکه د دې کې دا شی جمع ده دا د مرفوع جمع ده د مرفوعاتونه جمع نه ده مرفوعات مقدم کړو په منصوبات او مجرورات باندې ویلي مرفوعات مقدم کړو په منصوبات او مجرورات باندې ویلي ځکه چې مرفوعات عمده دي عمده فی الکلام اکثر سوي عمده فی الکلام یعنی اکثر په ترکیب کې فاعل واقع کیږي ٹھیک ده کنه یا په ترکیب کې مسند الیه واقع کیږي ترکیب کې څه واقع کیږي مسند الیه واقع کیږي نو دغه د وجه مرفوعات څه کړلو مقدم کړو په نورو امر مجرورات او په منصوبات باندې مرفوعات ټول سره دي اوته دي ٹھیک ده کنه فاعل مفعول ما لم يسمى فاعله نائب فاعل چې موږ تام تر څه ترکیب کیایو ٹھیک ده کنه او مبتدا خبر او د ان خبر ان و د اخواتو خبر و اسم کانا و اخواتها د کانا و د اخواتو اسم و اسم ما ولا المشبهتين بليس و اسم د ما ولا مشبه به ليس و خبر لا لنفي الجنس و خبر لا التي د اغلا چې د نفي جنس ته پوره وي دغه خبر هم سوي مرفوع وي دغه وته مرفوعات دي ٹھیک ده کنه